بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور خیال خان او تاسو انشاءالله چې ټول به ښاد او آباد او خوشحاله یې. زما نن یو وړوکی غوندې پیغام دی ملګرو د هغې خویندو میندو دپاره او خاص کر د حریم شاه دپاره چې عنقریب د هغې همغه منزل دی او همغه ځای دی کوم چې د قندر بلوچ شو، ځکه چې هغې د خپل خاندان، د هغې د خپل کور، د خپل کلي، د خپل وطن، د خپل ملک نوم ډېر زیات بدنام کو او په دې باندې موږ پښتانه قهر کوو، د هغې ویډیوګانې ګورو او د هغې ویډیوګانو سره یو بل ته وایو چې یاره حریم شاه داسې او د هغې فرینډز داسې. خو که په دغې کې دننه مونږ د هغې بدنامي، د خپل ملک د بدنامۍ سوچ وکړو نو بیا به هر څه ټیک ټاکي. خو نن سبا څوک هم سوچ نه کوي، پوښتنه نه کوي او دغه قسم خبرو ته مونږ خلک سوچ نه کوو او دغه قسم خبرو باندې مونږ غوږ نه ګرو. فیسبوک ته آنې کو او حریم شاه ډېره ښه شته، حریم شاه داسې. نو و ظالمه یا ظالمه، ته خو دې ته سوچ وکړه چې دا د چا د کور عزت دی، د چا د کور حیا ده. هغې خو په ځان لاړې توکلي او عنقریب به انشاءالله دا الله تعالی په خپل غضب باندې وي او د دې نه به د ملک او وطن او د کلي او د دې مور پلار د دې بې عزتۍ بدله علي انشاءالله. او به هر حال ملګرو د داسې قسم ویډیوګانو نه فریض وکړئ. زه د ملا بچی نه یم، خو قسم په خدای چې تاسو کو چرې سوچ کو د خپل حیا تم سوچ کو او په خپل حیا باندې یو سړی خفه کېږي نو هغه به د بل په حیا باندې هم خفه شي. دا هم څه د لرې نه زموږ د وطن، زموږ د خاورې بچی ده، خو په نالت شوې ده او شیطان پکې ورننوتی دی. نو مهرباني وکړئ د داسې قسم خلکو نه ډډه وکړئ. ښاد او آباد اوسئ. د نوې ویډیو سره به انشاءالله ستاسو مخې ته راځم. تر هغه دمه خپل رور، خپل ملګري خیال خان له اجازت ورکړئ. د لوی الله په امان. والسلام.